یو ملګری سوال لیکلی دی، سوال پرونی دی خو مانه پرون هیر و. لیکلی دی چې دا پیریان لیدی شي که نشي لیدی، پیریان لیدی شي که نشي لیدی. خلک وایي که نه یاره جي زمونږ نیکه پلني ځای ته لاړو که نو بیا دا خبره هم جوړه کړې ده، زړورو خلکو ته ځان ښایي، بزدله ډرنو ته یې نه ښایي. نو ته د هغه نه د نرتوب د وجې نه هم انکار ته نشي کوی چې ما نه دی لیدلی، ځکه چې هلته خو بیا تا ته ډرن وایي. نو چې یو سړی ووایي چې یاره ما خو بیګا جومات کې شپه وه که نه او کشار مې اورېده، نو بل وایي چې که زه وایم چې ما خو هېڅ نه دي اورېدلي، نو بیا راته خلک وایي چې ته ډرن یې او ډرن ته خو هغوی داسې نه کوي. نو دی وایي چې وا وله ما هم اورېده، ځکه چې که دی وایي چې ما نه دي اورېدلي نو هلته یې خبره کړې ده چې ډرنو ته ځان نه ښیي، ډرنو ته کش کړپ نه کوي. یو بادشاه ته چا وی که نه چې دا هغه پلانکی عمل چې څوک وکړي نو بیا به یې غیرتي او اصیل خلک ویني او کمسل به یې نه ویني. نو هغه چې کله ورته وویم داسې، نو بادشاه به همداسې کول، ځکه بادشاه وایي چې که زه اوس ویم چې زه خو څه وینم نه، نو بیا خو راته خلک بې غیرته او کمسل وایي. نو هغه به غېږې مې ولول په خیر هلکه بادشاه صاحب څه هغه چې خلک دي که نه بالا شی دروغ یې ویلې رښتیا یې ویلی نه شو. زما په دې خبره پوه شو. نو خلق وایي چې آیا پیران لیدی شي او که نه، خلق وایي چې زړورو ته ځان ښایي، ډرنو ته ځان، نو هېڅوک هم نه وایي چې ما نه دي لیدلي. نو لږ واورئ قرآن څه وایي. او دویم سوال دا دی چې شیطان نه پیریان شکل بدلوی شي که نه، کله د مار شکل جوړ کړي، کله د غوا شکل. خلک وایي که نه یاره جي ما ته پلني ځای کې د ګډې او د بیزې په شکل راغی او بیا پلني په آس باندې کېنول او دا پښې اوږدېدې ځمکې ته ورسېدې. واورئ د دې خبرو جواب قرآن نه واورئ. ټولو نه اول چې پیریان ښکاري او که نه ښکاري. قرآن صورت اعراف کې وایي 28 نمبر آیت کې لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. صورت اعراف 28 نمبر آیت. دے آیت کے آخر کے اللہ ہوئی انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. دا شیطان دا جنات، شیطان و پیریان خو یو شے دے کنا پا دے پوئے کنا دو دوار دور نا پیدا دی او دا یو جنس تے. نو اللہ فرمائی انہو یراکم ہوا وقبیلہ، دا جنات او دا شیطانان ویني تاسو لرا دے او د قوم او د قبیله والا خلق تاسو ویني من حیث په داسې طریقه لا ترونهم چې تاسو یې نوینه، تاسو یې نوینه. قرآن وی انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. وی اللہ فرمائی چې دا شیطان ما دوستان ګرځولی دي د هغه چا چې چا کی ایمان نه. نو کم سړی وی چې ما سره ملګرتیا ده، ما سره کینی پاڅي، نو دا چې شی دی کافر دی. دا چې شی دی کافر دی. مسلمان او انسان یې لیدی دی چې وی چې زما ملګری دم دروغ وی خو دروغ ځکه قرآن وی چې دی لیدلی نشي، خو چې دی وی چې ما ترازی او ما سره ملګری دی، ما وظیفه پخ کړې ده. نو الله فرمایي انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. من ګرځولی دي شیطانان دوستان چا لره لا یؤمنون چې څوک ایمان. نو چې کم سړی ووایي چې زه پیر یم ما ته پیریان حاضریږي او ته چې ته کافر یې. قرآن ویلی دی للذین لا یؤمنون. دا آیت زده کوئ که نه تاسو خدا غم دی چې نه یې لیکئ ځان سره نه یادوئ. نو لہذا صورت اعراف 28 نمبر آیت کې اللہ دا وی چې پیریان او شیطانان تاسو د داسې طریقې باندې ویني چې تاسو یې، او دا شیطان به همیشه ملګری د چا وي لا یؤمنون چې کافر وي. دا یو آیت شو. دویم آیت واورا صورت جن کے 1 نمبر آیت او 2 نمبر آیت. دیکھیں اللہ فرمائی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے پیغمبرہ دے خلق تا ہو آیا
چې ما ته رب وحی کړی ده. اے پیغمبره د خلقو ته ووایه چې ما ته رب ویلی دي. څه شي نه ویلی دي؟ استمع نفر من الجن، چې اے پیغمبره ته چې قرآن بیانوي تا ته غوږ یخی وي جناتو، تا ته غوږ یخی وي. چا ورته ووی؟ ولی ورته ووی چې اے پیغمبره ته ووایه چې ما ته الله ویلی دي چې ته قرآن وایي تا ته جنات ناست دي. پیغمبر خپله داسې ولې ونه وایي چې ما قرآن وی ما ته پیریان ناست وو، نه یې لیدل. پیغمبر پیریان خبرم تینا نه و چې ناستی. چا اطلاع ورکړه؟ الله ورته ووی چې پیغمبره تا ته خو پته نشته چې پیریان دته ناستی، تا خو نه دي لیدلي، خو ما لیدلی دي. زه درته وایم چې خلقو ته ووایه چې ما قرآن بیانولو پیریان راته ناستو. الله وی، الله وی ځکه چې ما لیدلی. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. دو آیات شو چې الله وی چې قرآن او الله وی چې پیریان پیغمبر هم لیدلې نشي. دریم آیت سورة الاحقاف آیت نمبر 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ تعالیٰ فرمائی چې کله ما یو ډله د پیریانو ستا طرف ته درواړه ولا یستمعون القرآن چې هغو غوږ یې و قرآن ته. فلما حضروه کله چې دا پیریان ورغلل پیغمبر ته حاضر شول اغځای کې کېناستل. قالو پیریانو یو بل ته ووی انصتو غلی شئ. پیغمبر ورته ولې نه وایي؟ نه یې ویني. قالو قالی نه دی ویلي، قالو انصتو. هغو یو بل ته ووایه چې غلی شئ بیان اوري. دا خو داسې خبره نه ده. امر کول او د هغوی حکم منل دا ځان ته خبره ده، لیدل ځان ته خبره ده. نو قرآن وایي چې لیدلې نشي. دا درې آیاتونه شول. اوس پاتې شو روایتونه دو دي. یو د عبدالله ابن عباس نه روایت ته، یو د عبدالله ابن مسعود نه روایت ته. بیا د عبدالله ابن مسعود په خپلو روایتونو کې هم په خپلو منځو کې تعارض ده. حالانکه عبدالله ابن عباس نه روایت ته مسلم شریف هم ذکر کړی دی، ترمیزی. اسی دوی وایي چې مسلم شریف او بخاری شریف بره نه راکوز دي، وایي که نه وایي. خو چې کم ځای کې د قرآن مطابق روایت پکې راشي بیا دوی مسلم هم نه مانی. خو چې د قرآن خلاف روایت پکې راشي بیا وایي چې دا ډېر صحیح روایت دی. نو هغه امام مسلم یو روایت نقل کړی دی چې هغې کې ابن عباس وایي ما قرأ رسول الله علی الجن وما رآهم. پیغمبر چرته پیریانو ته سبق و قرآن نه دی ویلی او نه پیغمبر چرته پیریان لیدلی دي. اوس دا روایت دوی نه مانی ځکه چې دا قرآن د درې آیتونو سره دوی څه وایي؟ یاره پلانکی شیخ چې دی که نه هغه پیریانو ته سبق ښیي چې پیغمبر ورته نه دی ښودلی، پیغمبر نه دی لیدلی. بیا له خبره ده چې د پیغمبر بیان ته به دوی کېناستل، پیغمبر به ځان له خبره ده. نو ته څوک یې ټپوسه چې ته به یې وګورې ما پلانکي ځای کې ولیده ما ته یې ووایي چې ته څوک یې؟ دلته یو مولا دی داسې دومره خو یې ځواني ده، دومره دې نه ډېر اوږد نه دی او خدای په نمونو تورم پیدا کړی، ځان ته موحد وایي. بله ورځ مې خبره اورېده وایي چې زه لوی اختر کې داسې مې یو څه هلک ولیدی چې زه ورغلم چې ما ورته چې هلکه ته څوک یې؟ چې مونږ هغه بل جنس یو. هغه ما ورته چې دلته څه کوې؟ زه تا نه سبق وایم. کښېنه خړو کښېنه. د قرآن آیت نه او د پیغمبر سنتو نه دواړو نه غلط لګیا. نو دا درې آیاتونه او دا یو حدیث د عبدالله ابن عباس په مسلم و ترمیزی کې دا څلور واړه وایي چې هیڅ څوک جن ګوره جن وایي پټ شي ته. جن چاته وایي؟ پټ شی پټ وي. او په یو حدیث کې راځي د ابو هریره روایت ته، عبدالله ابن مسعود نه دی، پوخ د دې درې واړو آیتونو خلاف روایت دی. وایي ابو هریره وایي چې ما یوه شپه پیغمبر علیه السلام کجورو ته کېنولم پیره مې کوله.
وی چې د شپې یو سړی راغی کجورو غلای کوله ما ټینګ وی راته وی چې زه ډېر غریب یم وړه وړه بچي مې دي او بس ما ورته وی چې رسول الله ته به دې پیش کوم دا خو د بیت المال کجوري دي وی نه کنه ما مې پیش کوه او زه ډېر غریب یم اوس د شپې مې پرېښو وی سبا رسول الله راغی راته وی چې ابو هریره ستا د شپې هغه غل سره څه معامله وه نو ګوره علم غیب چا سره دی پیغمبر ته څنګه پته ولګېده چې د تشبیه غل راغلی دی نو بیا داسې ولې وایي چې دا علم غیب بل چا سره نشته الله نه سوا بل چا سره هم شته نو یوه خبره خو پکې دا د قرآن خلاف ده وی هغه ورته وایي چې یا رسول الله ولا یو سړی و بس داسې غلا کې مې ونیو نو بیا راته ډېر سوالونه وکړي چې رسول الله ورته ووایي چې دا شیطان دا به بیا راځي دوباره بیا بل شپې راغی بیا یې ونیو بیا یې ورته سوالونه محنت یې وکړې بیا یې پرېښو رسول الله ورته سهار ووایي چې څنګه چل دی وی ولا بیا راغلی نو ښه چې رسول الله ورته ویلي چې دا شیطان دی بیا یې څنګه پرېښو وی چې یاره جي ډېرې محنت یې وکړې بیا مې پرېښو وی په درېیمه شپه باندې بیا راغی وی چې ټینګ مې ونیو وی چې ما ته ووایي چې یوه مسله به درته وښایم بیا خو به مې پرېږدي وي چې وایي څه مسله یې چې ما ته یې ووایي چې آیت الکرسي وایه چې بېګا ټایم یې ووایي سهاره پورې به دې الله هر څه نه ساتي او چې سهار یې ووایي بېګا پورې به دې هر څه نه ساتي وایي چې په دې بدل باندې مې پرېښو یاد وساته دا روایت د دغو درې واړو آیاتونو نه خلاف دی دا چوټ منګړت دی او ضعیف دی په دې خبره پوهېږي امت دا مني هغه د مسلم ولا صحیح روایت نه مني امت بقاعده د قرآن و سنت دشمن ګرځېدلی نو دا یوه مسله شوه چې پیریان ښکاري غلا چې سړی کوي پټی کوي که ښکاری کوي نو چې پیری نه ښکاري خو پټه به یې کړې وه که نه ولې ځان نه سړی جوړولو چې په زور ابو هریره ته ځان وښودو دا خر و د شیطان که څه هوښیار و دا خو ډېر لوی کم عقل نه و نو ته خو هسې نه ښکارې راځه او کجوري وړه نو ته ځان نه انسان ولې جوړوي خامخا څوک ځان ښکاره کوي که غلې کې سړی ځان پټوي دا روایت د عقل نم خلاف دی د نقل نم خلاف خلک یې مني